تا دنیا تیریږي کشون تون درته ډېر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت چې کافر به د دنه په کورو کې یریدل، هغه شخصیت چې داغه نام و نشان دغه حد ته تللی و چې په کومه لار به دی روانو شیطان به هغه لار پرېښوده. دویم خلیفه د مسلمانانو د مؤمنانو د نبی علیه السلام مبارک پسې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دنه چا تپوس وکړو چې په غونډ قرآن پاک کې داسې یو آیات کریمه چې بندگانو دپاره په هغې کې ډېر اطمینان او حوصله او د الله طرف نه ډېر رحمت بیان شوی وي او بندگان په هغې آیات کریمه باندې اعتماد وکړي او داسې اعتماد وکړي چې وایي چې یاره په دې کې موږ دپاره ډېر خیر بیان شوی. هغه کوم یو آیات کریمه ده؟ نو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته فرمایي چې هغه دغه آیات کریمه ده د ما په علم کې چې غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول. عمر فاروق سے فرمایي چې په دغه آیات کې الله فرمایي بخون کوي د ګنایم، قبلون کوي د توبې یم، سخت عذاب ورکولو والی یم او خاوند د طاقت او د قدرت یم. عمر فاروق سے فرمائی چې دلته الله پاک اول فرمایل چې بخون کوي د ګنایم، قبلون کوي د توبې یم، بیا فرمایي چې زه سخت عذاب ورکولو والی یم. نو عمر فاروق سے فرمائی چې اول فرمایي چې بخون کوي د ګنایم، بیا فرمایي چې قبلون کوي د توبې یم، بیا څه معنا چې سخت عذاب ورکولو والی یم. نو عمر فاروق سے فرمایي چې په دغه آیات کریمه کې یقینا چې ډېر خیر بیان شوی دی او د بندگانو دپاره ډېر رحمت پکې بیان شوی دی چې الله فرمایي بخون کوي د ګناه یم، قبلون کوي د توبې یم، بیا سخت عذاب ورکولو والی یم. الله د موږ تاسو تمام ګناهونه وبخي، آمین یا رب العالمین.